ځینې سورتونو قرآن کریم کې ډیر نمونه یو په هغه سورتونو کې سورۃ الفاتحه ده چې د دې یو نوم دی الفاتحه. فاتحه معنا شروع کول. نو دام داسې سورت دی چې د منځ د خطبه شروع د دین کیږي. دغه شان د دې سورت بل نوم دی سورۃ الصلاة. ځکه دا سورت چې دی دا بعینه منځ دی یا منځ کې دا ویلی کیږي. دې له وجې نه سورۃ الصلاة ویلی کیږي. بل نوم د دې سورۃ الحمد دی، د حمد سورت. هغه موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې سورت په اول کې څه دی؟ الحمدلله. د شکر سورت دی، د شکر. اعظم السوره، لکه پرون حدیث کې تیر شو نبی سلام صحابي ته ویلي چې د قرآن یو عظیم سورت به درته ښیمه. نو اعظم السورت هم دی. دغه شان د دې سورت یو نوم دی الوافیه، د وفا نه دی، پوره چې ورته وایي پوره. نو علما وایي دې سورت ته سورۃ الوافیه ځکه وایي چې دا په منځ کې پوره وي. که بل سورت ته په منځ کې وي که نه او نیم اووې نیم پرېږدي نو منځ کېږي. خو خالص دا سورت دی چې تا نیم اوویلو نیم دې پرېښو منځ یې نه کېږي، پوره سورت دی. دغه شان سورۃ الکافیه هم ورته وایي. کافیه معنا کفایت کون کې. نو علما وایي د یو حدیث تشریح کې دا وایي چې سورۃ الفاتحه چې دا د نور قرآن په ځای باندې کافي کېږي او نور قرآن د دې په ځای باندې نه کافي کېږي. په مانځه کې سړی غون قرآن وایي او فاتحه ونه وایي مونځ نه کېږي، او که صرف فاتحه ووایي که نه نو مونځ بیا هم کېږي. سورۃ الکافیه ورته به دې وایي. سورۃ الواقیه هم ورته وایي. واقیه قاف سره وقا یقینه ده، د حفاظت والا سورت. دغه شان سورۃ الرقیه هم ورته وایي، د دم سورت. تاسو معلومه ده چې په دې سورت باندې صحابي یو داسې مریض چې چلی و، دا دم کړی و چې هغه مار او لړم چې چلی و. نو سورۃ الرقیه ورته دې وجې نه وایي، د دم والا سورت. په دې باندې تاسو دم هم کولی شئ. دغه شان د دې بل نوم دی سورۃ المناجات. الله سره د خبرو سورت. مناجات معنا الله سره راز او نیاز خبرې کول، پټې پټې خبرې. نو دې سره ته سورۃ المناجات ځکه وایي چې په مانځه کې مونږ الله سره خبرې کوو که نه، هم په دې صورت باندې کوو. سورۃ المناجات هم ورته وایي. او دغه شان سوره سبع المثانی هم ورته وایي. قرآن کې په دې باندې حواله ورکړې شوې ده، ولقد آتیناک سبعا من المثانی. سبع معنا اووه آیاتونه او چې بار بار لوستلی کېږي. دا اووه آیاتونه دي چې بار بار لوستلی کېږي په هر منځ کې
او په هر رکعت کې او هر انسان په سفر یو که حاضر یو که امام یو که مقتدی یو که ځان لمونځ کوونکی په هر رکعت کې دا سورت لولي سبع المثانی. دغه شان دې سورت ته ام الکتاب هم وایي. ام الکتاب امنا اصل دا د قرآن اصل دی. دې د وجه نه علما سلفونه منقول روایتو کې مشته چې د ټولو کتابونو خلاصه په قرآن کې پرته ده، تورات انجیل او زبور، او د ټول قرآن خلاصه دا په سورة الفاتحه کې پرته ده اجمالی طور باندې. دیو جن دې ته ام الکتاب وایي. سورہ تعلیم المسئلہ موتوي. تعلیم المسئلہ معنا دا چې موږ ته وجد پیښ شو یو مسله راغله او دا صورت موږ ته تعلیم راکړي چې د الله نه بغوښتنه څنګه کې الله حمد او ثنا به وي به د الله نه غوښتنه وکړي. ځینې علما دا ویلي چې د ټول قرآن خلاصه د په فاتحه کې ده او د فاتحې خلاصه په دې آیات کې ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا د دې سورت پر ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم. هر سورت په ابتدا کې شته سوا د سورت توبه نه. بسم الله راوړلو کې څه فائدې دي؟ یو فائدہ په کې دا ده چې موږ باندې شریعت دا لازمه کړې ده نو او قرآن دا ویلي چې اقرأ بسم ربک د الله په نوم باندې شروع وکړه اولولا. موږ هم د الله په نوم باندې لولو چې بسم الله الرحمن الرحیم. بل فائدہ دا ده چې بسم الله په ذریعہ باندې شیطان چې دی هغه ذلیل کیږي کمزوري کیږي. د شیطان مقابله بسم الله باندې کیږي. بل فائدہ دا ده چې الله موتا باندې رحم کړی دی زی پیدا کوم او تیم پیدا کی او بیا موږ او تاسو ته د نطق د خبرو او د بیان توفیق راکا. د زموستا زبان چې شلیږي د الله رحم دی کنه دی. نو دغه عظیم نعمت په مقابله کې بای چې موږ تاسو د الله نوم والو چې الله زما زبه دی گویا کا او زمان کې طاقت مالا پیدا کا نزستانو ملما چې بسم الله. علماء وی بسم الله الرحمن الرحیم کی بسم الله دے بالله نه دے نوم. نو دینه معلومی کی چې د الله په نوم کې دومره برکت ده. په نوم د الله کې برکت ده نو د الله په ذات کې خو خامخا برکت. بیا تاسو طالب علمانی تاسو ته پته را بسم الله الرحمن الرحیم د جار مجرور دی د دې چې کوم متعلق ته هغه مخکې رو باسو کروستا نو مخکې راوړل یعنې د بسم الله نه مخکې دا جایز دی او غوره داره چې مونږ یې رسته رو باسو. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی. ذلولما یا مثال شروع کوما یا ابتدا کوما. د دې مفرداتو وضاحت کوو انشاءالله سبا درس کې کنن مقاونن موکو. خو د سورة الفاتحین لږ مخکې اوسو خارجي خبرې کوو هغه موږ تاسو ته معلومي. په هر صورت کې علما مشایخ هغه یو څلور خبرې کوي غټې. یو ربط
او مناسبت د یو صورت د مخکینی صورت سره. هغه مناسبت او ربط دې صورت کې نه بیانېږي. ولی ځکه دې نه مخکې بل صورت نشته دی. نو دا کم قرآن زموږ لاس کې پروت دی، کم ترتیب باندې لیکلی شوی دی، په دې کې مخکې صورت نشته. دویم دعوه د صورت، یعنی موضوع د صورت. دې صورت څه موضوع ده؟ دا علما دې لپاره بیانوي چې دغه صورت موضوع موږ ته معلومه شي، نو بیا د هغې فهم هغه آسان شي، پوهېدل په هغې باندې آسان وي. دې مثال در کومه، یو عالم تقریر کیږي نه، او هغه وایي زما د تقریر موضوع دا ده، په دې موضوع باندې زه بیان کوم. نو خلکو ته معلومه چې دا موضوع چیرې مقصد به کې هغه تقریر کې یو موضوع چیړلې، او بیا د هغې د متعلقات هغه مو سره چیړلې، خبرې اترې به کې کوي. په قرآن کریم کې دا شان طریقه نه ده. ګوره قرآن کریم یو صورت کې یو موضوع بیانېږي، خو د دې موضوع چې کوم متعلقات بیانېږي که نه هغې کې ځان له فایدې هغه هسې نه. ګوره قرآن یو صورت دی، په هغې کې یو موضوع بیانېږي، بیا د دې موضوع نور متعلقات وي، نو هغه متعلقاتو کې ځان له بیا جدا جدا خپلې خپلې فایدې وي. نو یو د قرآن موضوع دعوه چې ورته وایو. دریم خلاصه د صورت. دې صورت څه خلاصه ده، نتیجه چې موږ ورته وایو. او څلورمه خبره چې بیانېږي نو هغې ته ویلی کېږي امتیازات د صورت. یعنی دا صورت د نورو صورتونو نه په څه باندې ممتاز دی، جدا دی. هر یو صورت ځان له یو امتیازي شان لري. وضاحت ته کوم، هغه داسې یو صورت کې به یوه خبره بیان شي چې بل کې بني، او بل کې به دویمه خبره بیان شي چې د اول کې بني. نو یو صورت د یو خبرې په لحاظ سره ممتاز دی د هغه بل نه، او دا بل صورت پر دویمه خبرې په لحاظ سره ممتاز دی د اول صورت نه. امتیازات د صورت مطلب دا دی چې دې صورت کې دا خبره بیان شو، دا بیان شو، دا بیان شو، چې دا په نورو صورتونو کې نشته دی. او کوم چې مشترک نو هغې ته بیا خلک امتیازات نه وایي. ګوره نو هر صورت کې څلور خبرې هغه مشایخ علما بیانوي، یو ربط، بل دعوه موضوع، او دریم خلاصه، او څلورم امتیازات د صورت. د دې صورت خلاصه د دعوه څه ده، موضوع یې څه ده؟ نو اهم موضوع د دې صورت هغه دا ده چې الشکر لله، الحمد لله والشکر لله. حمد او شکر د الله لپاره ثابت دی. بله موضوع د صورت دا ده چې العبادة لله وحده، عبادت به خالص د الله کېږي. او درېمه خبره په دې موضوع کې دا ده چې الاستعانة بالله وحده، خاص د الله نه به امداد طلب کولی شي. او دا درې وړه خبرې دې صورت کې شته. یو په الحمدلله سره ذکر کېږي، الحمدلله دې کې د الله شکر دی، حمد دی. او ما دا ویل چې العبادة لله وحده، دا به ایاک نعبدو دې کې ذکر کېږي، او الاستعانة بالله وحده په ایاک نستعین کې ذکر کېږي.
نور وضاحت ان شاء الله سبا درس کې کوو د الله په توفیق صلی الله تعالی علیه